خبر کوم زمونږ د عمل ما تاسو ته عرض وکړو چې د هر قسم فتنې شکار دی. یو فتنه پکې پرویزیت یا د مولانا اوس د شیعاګانو متعلق خواړو خبره مه کوئ. شیعاګان چغې وایي د فقه جعفریه امام جعفر صادق رحمه الله تعالی و تبارک دا د امام ابو حنیفه استاد. بیا فقه جعفریه د امام جعفر صادق ذاتی تصنیف اډوشتن او نیک کړی. خبره پوهېږئ دا دوی چې کومه فقه جعفریه نیغه نیغه کوي دا 3.5 کاله وروستو د شیعو مجتهدینو لیکل. نو د امام جعفر صادق ته د دې نسبت داسې دی لکه عیسایانو چې تحریف په انجیل کې کړی، یهودو چې په تورات او زبور کې کړی، یا په نور آسماني کتابونو څنګه تحریف شده دې وخت کې موجود دي. دغسې من نسبت امام جعفر ته دا تحریف شده خبره. تاسو خیال راکړئ. عرض مې دا و د هغې اډو خبره مه کوئ. د هغې خو ټول عمر مذهب چې دی تقیه پاتې شوې ده. تقیه معنا دا چې خپل مذهب ښکاره کوئ نه کیني جنجال جوړېږي ځکه چې دا اډو څه شی نه دی. دا هم څه مذهب دی چې 1400 کاله وشو هاي 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 په 72 کسانو امام حسین د یزید زرګونو فوج سره مقابله کوله. خبره ده تاسو تر اوسه یو لبل چاله سپېړه ورنکړه خو هاي هاي ما نه پاړه جنار کې یو سړي تپوس وکړی چې دا چل څه دی. ما ته په ایمان وایي چې د ښځې او د مېړه جنګ شي. مېړه څه کوي او ښځه څه کوي؟ مېړه یې وهي او ښځه ځان وهي ځکه چې مېړه خو والی نه شي. تاسو خیال راغی د دوی خوړو خبره مه کوه. باقي دا چې په پاکستان کې که تاسو خیال وکئ جنیدو صاحب سره ډېر خلک مسلم لیگ کې اعلانونه کوي که نه جي غرض دپاره وزارت دپاره څوک وله روټۍ کوي څوک وله څه کوي څوک وله ګډان راوړي دې خوا چې راشي څوک وله پټکۍ ورپه سر کړي څوک څه چل کوي که نه جي. نو دا غریبان که چېرته خپلو مفادو دپاره شیعاګان شوي را شیعاګان شوي نو دغه به نور د شیعو زه اډو څه منم نه د قادیاني زه وجود نه منم. تاسو وایه لکه ګوره مه کوه قادیانې دغه زه وجود نه منم. کوم ډېره سودایي د مرزا د خپل لاس لیکلی کتاب وګورئ کشتي نوح هغه وګورئ حقیقت به درته معلوم شي. په دې به هم نه پوهېږي چې مرزا نر او که ښځه وه. تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا خلق د دې وجود ما تر اوسه تسلیم کړی. بني آدم خو هغه یي چې عقل لري، فهم لري، ذکاوت لري، په خبره پوهېږي. الله دې هغه خلقو سره واسطه مه پرېښوه چې کوم په خبره نه پوهېږي. دا بدبخت قوم دی. اوس زه دا لیټ ځکه شو پول کې لاره نښتي یو وایي زه رستنه ځم بل وایي زه رستنه. نو ما ملګري ته وایي چې خر او دوی کې څه فرق دی؟ خر هم ته رسته زور کوه به مخکې زور. دا زمونږ ډرایوران دي دغو له لارې لویې کړه دغو له پلونه جوړ کړه دغو له چوکونه جوړ کړه. ته د بني ادم بچي نه دي. او بوډا سړي نه مې تپوس وکړم هلته د هر وخت خفه خفه ولې ویل استاد د سړي زامن ورک شو ګرځم ګرځم سړي زامن 2 لکه لاره یو روډ بند دی خو چې سپی راغی او ډبې ولي په خپله ټرک والا رستو شو لارې کوله. نو چېرته ډبې هلته ډبې. دا نن ستا په ملک کې فتنې ولې دي؟ دا ټوله ګناه ستا په ملک کې د ملک د قانون ده. ګناه د ملک د قانون ده. قانون ټیک شو ټایټ شو. زه وګورم چې څوک غلط حرکت وکړي چې په دې سپېږمو کې ورته پړي واچوم او په سره کې راکړه. ستا د ملک د قانون ګناه. نو زما عرض دا و چې ما دا سر خدای را کړی دی خدای به رانه غوسوي. ژوند خدای را کړی دی خدای به مې مړ کوي. ٹھیک ہے خبر پرویز راغ ہے ما تو مولانا صاحب یہ قرآن کریم کی موجودگی میں خیال اردو میں خپوئے گئی گورا واو رہی مونږ دا ټول جنجال د اشنغر نزد کړه دا اور تاسو د وطن نه لګیدل دي. تاسو پوه شئ دا موږ د کړی تاسو نه اول نمبر پہ تاسو منم. یہ قرآن کریم کی موجودگی میں آپ حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ماہور تیل سے پرویز صاحب میں آپ سے بھی 1 ڈگری اونچا ہوں. کہ وہ کیسے مال تو حدیث نہ مانے جو قرآن نہ مانا ما تو لا حول ولا قوت الا مال يوشل لا حول ولا قوت زتانا وچتم تو حدیث نہ مانے تو قرآن نہ مانا والوالي مال ما تبدا ثابت ہے کہ دا قرآن دا خدا کلام دا ثابت ہے.
په قرآن د خدای دستخط شته؟ جبرائیل درته راغلی دی ستا په مخ کې چې ویلي چې دا د خدای کلام دی؟ نه. پیغمبر موجود شته چې وایي چې دا کلام د خدای دی؟ نه. اسمان نه آواز کېږي چې دا قرآن د خدای کلام دی؟ نو دلیل په څه دی چې دا قرآن د خدای کلام دی؟ په دې دلیل څه دی؟ ما ته وایي چې په دې دلیل ولې نشته؟ ما څه په دلیل ویل دا پیغمبر نه دی ویلي. ما پیغمبر خو 1400 کاله وشو چې تېر شوی ولې حدیث کې چې راغلی ما حدیث خو ته منې نه حدیث خو ته منې نه دې خو وګورئ یعنی دې نه دا معلومه شوه چې ته به د قرآن نه مخکې حدیث منې ټیک شو دي حدیث به ته اول منې چې دا قرآن د خدای کلام پیغمبر به ته مخبر صادق اول منې نو وروسته به دا منې چې قرآن د خدای کلام ټیک شو که پیغمبر ته پیغمبر او مخبر صادق ونه منې د پیغمبر قول صحیح حدیث ونه منې قرآن څنګه منې ما تو ابھی چھوڑ دیں گے اس بات کو مانا بھی کرنا چاہیے ہم کرتے ہیں بس اکور مالک ورته اشارہ وکړه کڅ بلاوا او سره غلط مال پرویز صاحب اب مجھے بھی آپ نے غرق کر دیا ہے میں تو قرآن کا منکر ہوں آپ مجھے مسلمان کریں گے دا پرویزیت حقیقت ہے دیکھو گئے قرآن باندې گواہ څه شه دي حدیث ته چې دا د خدای کلام حدیث باندې گواہ قرآن دې چې دا حدیث د مخبر صادق کلام او دام د خدای کلام دیکھو گئے وما ينطق عن الهوى دا تاسو کې لوی علماء دا دارالعلوم کې مدرسان چې دي علما دي دا دې د پاره نه دي چې لنګا بنګا طالبان راشي او کتابونه ته وي او پټکی وتړي دا دې د پاره دي چې تاسو د کلیو د وطن خلک هم کې سجده کوي د دې مدرسان تاسو جماعتونو کې به امامان الله بندگانو دین تاسو سجده کوي بچي ورته راولې غي بچو ته دینو خای تاسو خیال راغی قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی قرآن وایي چې پیغمبر د ځانه یو خبره نه کړي پیغمبر چې څه ویلي دي دا ورته ما وحی کړي خبره څنګه شو اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری کلام د خدای دی جبه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خیال بیا قرآن د پټول ژوند گواز خبرې ډېرې دي یو پکې معراج اوس یو بله بلا راوتې ده معراج جسمانی نه دی معراج روحاني شوی او خوب کې شوی او پلانې دیکھو پس په یو ټکي سره خبره کوو د سبحان الذي په ابتدا کې لفظ سبحانه مناسبت څه دی د معراج د واقع بیانولو سبحان خدای ته دا پته وه چې ډېر خلک به راځي او څه جنجال به جوړوي سبحان پاک دی الله د هر قسم عیب پاک دی الله د صفات ناقصاونه دیکھو ګورئ روح سره د جسمه آسمان ته بوتلل د خدای صفت کامله ده په خوب کې یا روحانی طور دا صفت ناقصه ده نو خدای له صفت ناقصه شته نه د دې داسې مثال ده وما انا بظلام للعبید ظلام د مبالغی صيغه ده الله نه ده ډېر ظالم په خپل بندگانو باندې د دې مفهوم مخالف څه شو ډېر ظالم نه دی یعنی لګ دی په خبره پوهیږئ ډېر ظالم نه دی یعنی لګ دی التم دا جواب دی چې ډېر ظلم صفت کامله ده لګ ظلم صفت ناقصه ده او د الله صفت ناقصه شته نه تاسو خیال راغی نو چې کوم ذات ډېر ظالم په خپل بندگانو نه دی نو لږ په طریقه اولا سره نه دی ځکه چې صفت ناقصه هغه دپاره شته نه ما په خبره پوهېږي زما عزیزانو عرض دا چې فتنې په دې ملک کې ډېرې دي اشنغر د لویو لویو بزرګانو د لویو لویو علماو مرکز پاتې شوی د افغاني صاحب په هره موضوع تصنیفات موجود دي د افغاني صاحب په هره موضوع کیسټو کې تقریرونه موجود دي دا مولانا خزوان دی او د خدمت کولو اهلیت پکې شته دا راټینګ کوي دی ډله پیدا کوي خو تاسو وګورئ چې افغاني صاحب د تمام فرق باطله او متعلق څه کوي اره بلا تاسو خیال ده هغه ورځ ما ته چا وویل چې دلته چا جلوس ویستی و زه رښتیا ورته وایم چې کوم خلک څه ګڼم نه نامه یم نه علم جلوس یې ویستی و بجلیګر مردآباد او فلانی مردآباد مال غږ کېدی وعرفی تم اندیز غوغای رقیبا عرفی تم اندیز غوغای رقیبا آواز سگا کم نکو ندرست گدارا د بجلیګر مولا ژوند کاروان دی او کاروان پکې همیشه سپي غاپي نو د سپو غپا د کاروان په رفتار کې فرق نشي راوړی د بجلیګر مولا د 40 کالو کاروان
قیوم خان اول وزیر اعلی او د صوبه سرحد اول وزیر یو ګلچ مې چې ولا ورکو خو چې مال هم ګلچ راکو د شب قدر قلا ته ورسولم د شپې یو کال د شب قدر په قلا کې نظر بندو یو چې راوتم بیا او تقریر مې دلته کړو په دې راخي سے په جلسه بل دا شعر مې ویلو چې گربه میرا سگ وزیر و موش دربانی کند ای هما ارکان دولت خانه بیرانی کند چی پیشو دا وخی بادشاہی سی وزیری مگر سوکیداری ای هما ارکان دولت خانه بیرانی کند دلتا یو جیلانی و سیڑی والا کخدای پاکے دوزخ آغا داولی کل چی دا سگ وزیرو چی دے دا مولانا صاحب قیوم خان ته وی نو قیوم خان خو صاحب سترګې نه وی او غوږونه وو چې زه په ځان پوهېدم غړپ او والله چې د شپې ما پسې راله روس د پولیس ته چې آرډر وشي چې دا غوث د زمانې دی خو چې ورته آرډر وشي چې راوینیسه د دوی رانیول بیا وګورو الله دې ما وی هلکه لږ حوصله کوئ د خدای بندګانو د پاکستان حکومتونو درله په چڼو دال خوراک سترګې راویستې لږ حوصله کوئ دې ملیانو له لږه لار پرېږدئ کمبختو چې داسې پړینګونه وکړئ په دې الواګانو خوراکو یو لوی لیر بیر قسم په خدای مفتي محمود سره به چې کوم ګاډ ګرځېده بانګونه دی او مفتي خو عادت داسې و ویل به اول زما ګاډ کېنوئ روټۍ ته بیا وروسته به زه خورم اوس دې صاحبانو سره خو پټه پکې نه وي هغې دننه په خوراکونو شنه شي تاسو بار ټوله ورځ ورته نهاره تېره کړه چې لار هم سرک هم ورته نیولی په 4 بجې دي تاسو د بانګونو مال نه ورته لار نیولي ټوله ورځ نهر په بده ورځ د خدای په قهر اخته قربانېږه د ملیانو نه لیټه مخورم نو هغه صاحبه زه چې راوتم بیا وی لیدم ما ته ویل جګر صاحب څنګه حال دی ما الحمدلله ویل بیا خو داسې ګډبډ نه دي کړي ما قسم په خدای پرون مې ویلي دي لاړو جنازه به یې وکړه ایوب خان پې راغی تاسو چې په لارو لیکلي تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئے عائلی قوانین جوړ کړ تاسو خو په ټپو یئ عائلی قوانین دا مطلب ہو چې ښځه به پاسي تکبیر وخت کم دی وخت عائلی قوانین دا مطلب دی چې ښځه به پاسي میړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاقي مې کړي دا مطلب علما ورپسې شو ورسره ونښته نتیجه یې څه شوه د علماو بول آخر الامر خدای بالا که دا ایوب خان انجام وګورئ ورپسې یحیی خان راغی یحیی خان په ټل کې ما تقریر کړی په ټل کې او دا مې ویلي چې د جشن پاکستان په شپه د پاکستان حکمران طبقه بربند ګډي بربند پکار دا دي چې په دغه شپه تاسو خدای ته په سجدو پریږدئ خدای ته سجدې ولګوئ چې موږ له خدای خپل ملک را کړی نو تاسو زما ښځې به هغه سره خپې تړلي ګډېږي به د هغه ښځې به ما سره خپه تړلي ګډېږي ٹھیک شو ماشاءالله کې زه ونیوم 3,500 روپۍ جرم کم د کوواټ جیل کې 3,500 زاوره کې کړ ویل که معافي غواړې دا 3,500 به واپس در کوم په 3.5 کروڑ هم معافي نه غواړم ښه مې ویلي او ټیک مې چې د پاسه بوټو صاحب راغی چې بوټو صاحب راغی راوینیسئ مونږ راونیو چې مونږ راونیو مونږ نه مخکې چې ورغلم ډاکټر صاحب مونږ نه مخکې دغه کې پروت و کډای کې چې راوینیو صاحبه هریپور جیل کې و دا زمونږ وزیر داخله صاحب چې دی ګورنر ټلیفون یې راته وکړو چې روزه اختر دی مال نه درځه ویل روزه اختر مونځ به وکړي بیا به دی مال دی بیا بې غیرته له مې ډېر مونځونه کړي خو بې غیرتیانو له به د اختر مونځ په دغه کې ورکړو جیل کې ورکړو هغه هم چې تېر شو چې د پاسه دا حضرت راغلی دی تاسو خیال راغی عزیزانو دا کاروان دی کم طرف ته چې دا نور لاړه دین سره یې ټوکې کړې وې په زیړه خپه د کرسۍ نه کوز شو په رسوایه یې کوز شو 10 کاله دین سره ټوکې وکړې که مونږ ورته څه نه شو ویلی د خدای ګرست دی ګورئ چې د ده حشر به د ټولو نه زیات خراب تاسو خیال راغی نو عزیزانو دا یو څو ماتې ګوډې خبرې وې ډاکټر صاحب هم راغی مازدیګر مونږ نه بعد به د هغې خطاب وي دوستا بل کوم ځای دی اچھا دا مونږه جمعیت علماء اسلام یو کنونشن دی په 7 مارچ مولانا صاحب تاسو ته وایي عزیزانو یو مهرباني به کوئ چې دې صوبه سرحد ته به دا ښایي چې دا د سرحد خلق صرف د هغه چا سوري لاندې منډې وایي چې د چا سایه
د محمد رسول الله د چا په سر وي. بل به درته اپیل دی چې صدا کې لوی لانجې کنجې جوړې شي. صحیح علما شهزاده مولوي د رزلو صادق صاحب کورنۍ مولانا حسن جان مولانا سمدانی صاحب دا دارالعلوم دا علما دا اصلي دین دی چې دی والله که ما ته سره کړي نه او نه زما طبیعت داسې دی ګوره دا منئ دا اصلي دین. اوس اسلام څه ته وایي؟ اسلام څه ته وایي؟ عزیزانو اسلام عبارت دی د قرآن او د حدیث نه، ځکه چې اصلي دین قرآن او حدیث دی او بیا د قرآن او د حدیث اصلي محافظین هغه خلق وو چې چا قرآن لیکلی دی یا چا قرآن یاد کړی دی یا د پیغمبر په دور حیات کې چا د قرآن کریم نسخه محفوظه ساتلې. نو لوی محافظین د اسلام چې دي هغه صحابه کرام، ځکه صحابه معیار د حق. که صحابه معیار د حق او نه منلی شي نو تا او ما ته 1400 کاله رستو اسلام د دوی په ذریعه را رسېدلی دی. نو د دې څه ګرنټي ده چې دا اسلام همغه دی چې کوم پیغمبر دی. سردار کونین صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته دا قرآن ابو بکر او عمر جمع کړی دی، مرتب کړی دی. عثمان ذوالنورین د یو نسخې نه بیا 15 کړي دي. ټیک شو دي. نو اصلي دین د هغې اول محافظین چې وو خلفای راشدین، هغې نه وروسته بیا د دې محافظین چې وو ائمه محدثین، دې نه وروسته د دې محافظین چې وو ائمه مجتهدین. عزیزانو صحابه محدثین ائمه مجتهدین دا اصل محافظین د قرآن او د حدیث. که دا خلق معیار د حق ونه ګڼئ نو تا سره موجوده چې د دوو کایو منځ کې کوم دین پروت دی د دې هېڅ ګرنټي نشته چې دا صحیح دی، کېدی شي چې دا غلط. په دې خبره پوه شئ. حدیث دا ګواه دی په دې خبره چې قرآن د خدای کلام او قرآن ګواه دی په دې خبره چې حدیث هم د خدای کلام. تاسو خیال راکړئ. یو پرویزیت یو بل غویمه ده په دې پاکستان. غلام محمد پرویز دو قرآن دو اسلام دا کتابونه لیکلي دا علما ورپسې شو، خیر ورک شو مړ شو. نو که تاسو خیال کړئ الهدا پروګرام به یو د ټي وي کېده، اسرار صاحب به پکې درس کو. د هغې یو انټرویو بیا راغلی و، هغه وایي چې غلام محمد پرویز هم د اسلام ډېر خدمت کړی. ٹھیک شو. زه خبر نه یم الهدا، ما سره ټلویزیون نشته الحمدلله، ما سره ټي وي نشته. خدای دې زما کور ته نه راننباسي. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ. عزیزانو تاسو وګورئ نو سهار ما ته چا وویل چې داسې چل شوی دی مال وخت کې اول خو زه دغه ډمه پېژنم هم نه، زه د پېژنګلو خلقو جنازو ته هم ډېر کم ځم. پېژنګلو جنازه د دغې پلار که مړ شو نو کافر که مسلمان خو به نو جنازه پې کېږي. که دغه ډمه سبا مړه شوه جنازه یې کېږي که نه. زه د هغه ډلې برخلاف نه یم چې کوم روټۍ ګټلو نه ډمتوب کوي، زه د هغه ډمو خلاف یم چې کوم باري شوقیا ډمتوب، زه د هغه ډمو خلاف. په صدر کې به راشي هغه ډمې درته خیر د شپې په 1 بجه چې څوک نوکرانو سره د سلیمانه را روانوي، زه د هغه ډمو خلاف. ما متعلق به وایي چې بجلیګر ملا لوڼم کالج کې سبق ټیک ده ښځې رستو نه سر غوڅ کړی که دغه کړی دی دا نو ما وایي چې زما ښځه خو بوډای ښځه ده. راشئ وګورئ، راشئ زما لوڼه وګورئ کالج خو پرېږده. که دا هم ثابته کړه چې د بجلیګر ملا لور په پیلي جومات کې هم چېرته په سکول کې ناست دی نو ګیره به قلم په خره به سورېږم دا ډوکو امیل به په غاړه کې راشي. زنانه راولېږئ زما کور وګورئ. بل د دې اشنغر زما دوستان دي د هغې زنانه مونږ کره راغلي دي، ما وګورئ زما کور وګورئ زما اولاد وګورئ زما زندګي وګورئ. تاسو خیال راغی. اوس دوی غریبانو چونکې دا ښځې خو ما پاڼه پاڼه نو دوی خو هم پسې زړه ښه کوي که نه. یا یو زمانه داسې وه چې زما د حج متعلق کعبې والا ټېلې ورکولې
प्लाने चल के दो, प्लाने चल के दो। चल सो अगर सड़ी वो पता दरता है कि बैतुल्लाह की नहीं कंजली माँ पे तदल तकरीर जकने के पैसे पकी और बैतुल्लाह की और कंजले हो के ए खत्म करोले के जिंदगी उलाने वाले शेरे और खल को पारम की गंदोरे लगे और पति बेटा से नुमावी कि बैतुल्लाह शरीफ ठेले अबू जहल लनवर कोले कि पैगंबर बस खालिरी गुरजोल माने ठेले रखो मके जानता ने प्रेखो मदीने शेखान दी पुचरगान मरज मड़का तस्बीह माते विचरा ताला रिश्ता का बेटे ले शेखान हिमावरतो पखला लैला पजड़ के टक द पासा ब्रग पखला लैला पजड़ के टक द पासा ब्रग पखला खंदा पजड़ बेईमान मुसलमान वाले पजड़ के टक द पासा ब्रग पखला खंदा पजड़ बेईमान मुसलमान वाले और बदबख्त मां उगो रही जमा जिंदगी उगो रही इंशाअल्लाहुल अजीज द पाकिस्तान हुकूमत द सलीह तो कालो पके लस न्यास्ते द मुफ्ती महमूद वजारत मो दा बसाबित की कि बिजलीगर मुलाल से बेर चरता पखला के चल करा तागौर जो सरी हुई वे चितासो मुलियान खुम उस चिदा द ज़कात पैसे वगैरह ले मालमाम खुल मुलियान तवेली माफे तोर करे वे स मालदामल द खानानो नवाबानो द रईसानो द प्लार जयगीर न दे मुलियानो तमेवेली कि माली मोजी और बुखोरे गाजी गाजियान यही वो है कानून अगर बांधी थी किसी जानते निकाल बस यह कहना दस्ता तो प्लार जयगीर दे अरे कभी बैतुल माल पद से कहा रखता ही रो रहा चाचा गम खजा अलूरी मड़ावा ऐ नमक के मोर मड़ावा ऐ नमक के रोर प्लार अलूरी चिमड़ाशवा नालूर तो वही बचड़ी में किस किस नू रोवा बचड़ी में किस किस नू रोवा मां नू रोवा के प्यो नू रोवा के पिरावा नू रोवा के बचड़ी तनू रोवा रूड़ा उजाड़म प्लार उजाड़म मोर उजाड़म कता उजाड़म मुंगला यो हम खोल देखो दुनिया टोल मुश्किलात उलमा तपा इंशाअल्लाह बड़े बसमुंग सर बराना न उचते खार के मैं गवस के खाने के वर्ते मलगस के जमा मर्ग मुकद्दर दे मादा पारा चाला वर्षम चे उजाड़मा चाला वर्षम चे उजाड़मा ते नदीन इस्लाम उगाड़मा चाला वर्षम चे उजाड़म ते नदीन इस्लाम उगाड़मा मुसलमानानु नन खर्च करे दा बोस्तान दे नन गरीब गा इस्लाम दे अल इस्लाम बदा गरीबन व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा नमाजी जानो फितना पमल कियो परवेजिया फितना कराची के ज मिलमो अगर मजलिस ता परवेज रावे कि परवेज रावे स्तासु दवा पकार दा मां पखपले जिंदगी की चाहता टीटा खबर न दकड़ी पखपले जिंदगी द कौमी इत्तेहाद और द बोटो से पमंस के ज 37 रोज एलचियम और द्रे मुलाकात में बोटो से सर दशपे पर 2 बजे कड़ी दासी और दशपे दा मेज वालो मां तो मौलाना साहब ये मुफ्ती महमूद क्या चाहते हैं क्यों मेरे साथ गठजोड़ नहीं करते माल अगर सर का अमन हो तो मैं कुछ अर्ज करूं देखिए सर का अमन कैसे माल पहले बादशाहों के साथ जो लोग बात करते थे तो पहले सर का अमन मांग मां तो यहां फरमाए मलाब गुरूर के बाम पे बैठे हैं और वो आपके जेल में पड़ा हुआ है तो आप भी कुछ तोड़े से नीचे उतर आए तो बात बन जाएगी मां तो मैं मगरूर हूं मगरूर माल हौसला कर गुरूर वो चीज है कि आदमी समझता भी नहीं है और उससे हो जाए खजान न पूछ होती उसी इसकी क्या मिसाल है मालिक की मिसाल उस दिन आपने असेंबली में जो तकरीर की और आपने कहा कि यह कुर्सी बड़ी मजबूत है मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब फिर सर का अमन मांगता हूं यह कुर्सी रहेगी और आप नहीं होंगे 10 माता आपकी इस बात से मेरे दिल को अपील की मैं सुना करता था आपके मुताल्लिक ये बहुत बागो बहार आदमी है क्या मैं आपको अपना एडवाइजर न बनाऊं एडवाइजर माला अच्छा फिर एक और इजाजत चाहता जी फरमाए मान मुझे शेर और शायरी का बहुत शौक है अगर आप इजाजत दे तो मैं एक शेर पढ़ लूं माता जहां फरमाए मल अपने कदमों में जगा दो तो ये समझूंगा मैं अपने कदमों में जगा दो तो ये समझूंगा मैं मुझको बख्श दिया तख्ते सुलेमान तूने एडवाइजरी तो बहुत बड़ी बात है आप मुझे अपना अर्दली भी बनाएंगे तो मैं उसको तख्ते सुलेमान समझूंगा लेकिन अभी नहीं
अभी मैं अमीन मुकर्रर हुआ हूं और अमानत में खियानत करना मुसलमान का शेवान है। अच्छा, मैं कल जाकर मुफ्ती महमूद से जमीन पे बैठकर बात करूंगा माले ठीक है साहब। मैं एक अर्ज करूं, मुलाकात होते वक्त आप कौसर न्याजी को साथ न लेना, कौसर न्याजी को साथ न लेना। देखिए वो कहते मल कौसर न्याजी का मकसद यह है कि अगर मुफ्ती महमूद और भुट्टो साहब के दरमियान में गठजोड़ हो जाए तो फिर मुझे कौन मुल्ला कहता है, वो आपको नहीं छोड़े। लाखोड़ो खबरें उसके अगर 32 निकात खबरें टोले तय हुए मुजाकिरा तो कि ददा खबर जमाओ न मनला कौसर न्याजी जान परवा कौसर न्याजी टीम को कौमी सिमली माता ने क्यों इलेक्शन दोबारा होने के किदा कौमी इतिहाद वाला बदी उखड़ी ऐसे टीम को नतीजा दा के पता का बलाया वाड़ू तासो ख्याल रख